الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة. دې سورۃ نوم دی المائده. مائده په دې سورۃ کې په یو ځای کې دا لفظ راغلی دی، دا د پہچان لپاره دی، د تمیز لپاره دی. دا مقصد دی نه چې په دې کې ټول ذکر د مائده. مائده هغه خوانچي ته ویل کېږي چې طعام پې پروت وي، د پاسه ډک دسترخوان. نو دا نوم دی له ورکړی شوی دی دپاره د څه شي؟ د پہچان او د تمیز، چې د یو بل نه جدا شي. لکه مثال په طور باندې سورة البقره. سورة البقره معنا هغه سورت چې په هغې کې د غوا واقعه ذکر شوی. دا مطلب یې نه دی چې ټول به پکې د بقرې ذکر کېږي، دا د پہچان لپاره. دویم نوم د دې سورت دی سورة العقود. هغه صورت چې باغی کې د الله تعالی وعدی ذکر شوی، معاهدی او وعدی د الله تعالی به ذکر شوی. 14 وعدی دي او معاهدی دي، هغه به دې صورت کې ذکر شوی. دریم نوم دې ته ویل کېږي سورۃ المنقذه. دا بچکونکې صورت دی. دا چې څوک وایي او په دې باندې عمل کوي نو الله تعالی به بچ کړي د جهنم. مخکی سورۃ النساء او دا سورۃ المائده ده. دا سورتونه د یو بل سره جوړې دي، یو شان دي. لکه سورۃ بقره او سورۃ آل عمران دا یو شان دي. هغه دوه سورتونو کې د عقاید بحث، توحید او رسالت او آخرت او احکام په کې ضمن. او په سورۃ النساء او سورۃ المائده کې احکام اصل او عقاید په ضمن کې بیان دي. دویم د یو بل سره موافقت دا دی د سورۃ النساء او د سورۃ المائده چې دواړه یو بیا ایها الناس باندې شروع شوی دی او بل بیا ایها الذین آمنوا باندې شروع شوی. او ګوره سورۃ بقره او سورۃ آل عمران دواړه په الف لام میم سره شروع شوي. دا بعضې سورتونه د یو بل سره جوړوي. ګوره مثال په طور باندې ته په دویم رکعت کې قل هو الله احد سورت وې، په کار د چې په اولني رکعت کې قل یا ایها الکافرون. ځکه دا سورت د یو بل سره جوړه ده. ګوره په سورت قل یا ایها الکافرون کې توحید دی عملی بیان شوی، او په سورۃ اخلاص کې توحید عقیدی بیان شوی. مثال په طور ته په دویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه وي، په کار د چې په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی وي. یا مثال په طور ته په دویم رکعت کې قل اعوذ برب الناس وي، په کار د چې په اولنی رکعت کې قل اعوذ برب الفلق وي. دا پیغمبر علیه السلام طریقه وه. سحر په سنتو کې وي اولنی رکعت کې قل یا ایها الکافرون ویلو، او بلدیم رکعت کې قل هو الله احد. دغه شان چې په دویم رکعت کې ته مائده وې، په کار دی چې په اول رکعت کې سورۃ النساء وې، په دویم رکعت کې آل عمران وې، په کار دی چې په اول رکعت کې سورۃ البقره وې. دا جوړې لري سورتونه شته. دریم مناسبت یې یو بل سره دا دی چې په سورۃ النساء کې د تمدن اولنۍ خښته چې دا معاشرت د هغې بحث کېدو، چې هلکه د ښځې د خاوند حقوق دي، د یتیمانانو حقوق دي، د والدینو حقوق دي، د دې خیال ساتل پکار دی. او په دې صورت کې چې د تمدن لویه خښته ده چې سیاست، نو د هغې کې هلکه د غل نه لاس کټ کول غواړي، ډکیتې چې څوک وکړي لاره ووهي، د هغې څه سزا ده،
دا سیاسی احکام به دې صورت کې ډېر زیات بیانېږي په دې مخکې صورت کې معاشرتي احکام بیانېږي دا د دې ربط شو دعوه د صورت دا د چې په دې صورت کې 14 عهود وعدي او لوزونه الله تعالی ذکر کوي د دې مسلمانانو سره الله تعالی د انسانانو سره او بعضې پکې بیا د مسلمانانو سره د امت د نبی علیه السلام سره الله تعالی 14 وعدې کړلې هغه سرته رسول پکار لکه مثال په تور باندې یو وعده هر چا د الله تعالی سره کړل چې یا الله پاک ته مې رب الله تعالی چې د انسانان پیدا کړ په اول ځل باندې په عالم ارواح او د خلق روحونه پیدا کړ د آدم علیه السلام د ملانې راوایسته د میږو په شکل او خپل مخې ته د انسانان وردوله او ورته وویل چې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم ټول خلکو اقرار وکړي او ته زموږ رب الله وایي دا یو وعده تا کړل نو دا سر ته ورسو که یو سړی وایي چې دا وعده خو ماته نه ده یاده الله تعالی زموږ نه وعده اخیستې د ټول انسانیت نه او خپل مخې ته الله تعالی د انسانان وردوله او ګوره د الفاظ څنګه دي الستو بربکم ولې زه ستاسو رب نه یم یعنی داسې الفاظ سړی په کوم ځای کې وایي چې د هغې جواب یقیني وي چې آو ته زموږ رب یې که یو سړی وایي چې دا وعده خو ماته یاده نه ده وایي دا د پیغمبرانو یاده کړه یو سړی دی چې عدالت یې راوغواړي چې هلکه تا کنځلې کړي او خلک پې ګواهي ورکړي 10 کسان راشي او ګواهي ورکړي چې دې سړي کنځلې کړي فیصله به د چا په حق کې ځي د دې ګواهانو په حق او د دې سړي په خلاف کې به ځي پیغمبران راله 1,40,000 پیغمبران راله ملائک راله اسمانونو ځمکې په انسان باندې ګواهي وکړه چې انسان ستا رب الله دی تا د الله تعالی سره وعده کړو اوس که انسان دا وعده نه مني او د ده په خلاف کې به ګواهي ځي ګورئ عدالت په د خلاف چې دی پرچه کټ کړ جهنم ته بیایي خلکو د وعده یاده کړه په دې صورت کې به دا وعدې ذکر کېږي 14 وعدې چې دا سر ته ورسوي او تمیز د صورت دا دی چې دې صورت یو آیات هم هغه منسوخ نه دی ابو حیان اندلسي ویلي چې دې صورت بعضې حصه دا د صلح حدیبیه نه وروسته نازل شوی ده څه د فتح مکې په ټایم کې او څه د حجة الوداع په ټایم کې او دا د آخري زمانې د صورتونو نه یو لوی صورت دی 112 نمبر دی ګورئ 112 نمبر صورت دی دا نازل شوی ګوره په قرآن کې 114 صورتونه دي یعنې دا د آخري زمانې صورتونو کې یو صورت دی ټیم لږ نو مختصر خبرې وکړو که نه د روژې به شان ټیم چې سړی ونې به ګنټه درس کوي ورسه پکې وایي صحیح ده یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اوفوا بالعقود پوروالی وکړئ بالعقود په وعدو او په لوزونو باندې کومه لوزونه چې تاسو کړلي په هغې باندې پوروالی وکړئ د دې نه کوم لوز مراد دی بعضې خلک وایي د دې نه دا لوز مراد دی چې الله تعالی د ایمان او د طاعت په ضمن کې چې د انسانانو نه او د مسلمانانو نه کومه وعدې اخیستې دي هغه سرته ورسوي دویم عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي چې د دې نه مراد دا وعده ده چې حلال او حرام چې الله کومې د حلال وایي هغې د حلال ووایي او الله چې د حرام وایي هغې د حرام وایي او دریم مجاهد بن جبر ویلي دي چې د دې نه مراد د جاهلیت په دور کې چې چا وعدې کړلې د یو بل سره د امداد هغه سرته ورسوي وایي دا ټولې وعدې دي مراد دي چې اولنۍ وعده د انسانانو د الله تعالی سره کړله بیا یې د پیغمبرانو سره کړله بیا یې د یو بل سره وعدې کړلې دا وعدې سرته رسول پکار د دې وعدو سرته رسول دا فرض او واجب مثال په طور باندې
ستاسو حکومت دا اګریمنټ او واده وکړه چې ته به 8 ګنټې کار کوې 8 ګنټې به کار کوې که یو منټ وروسته ځې او یا یو منټ مخکې راځې نو واده دې پوره نه کړ او خیانت دې وکړ او یوه ورځ دی چې هغه پیرډونه دي ورته وایي زه به یې هړتال کوم دا دې خیانت وکړو ته د هړتال اتوار په ورځ باندې ولې نه کوې ته د پیرډونه به تا پسې لیکلی شوي دي د حکومت د جانب نه او ته ځې هلته په بازارونو کې ګرځې او هړتالونه کوې دا یې واده سرته ونه رسول مخکې به ځې او وروسته به راځې یا یو مزدور دی چې هلکه 8 ګنټې کار وکړي بس 8 ګنټې کار دی هغه به سرته رسي یا ښځې او خاوند د یو بل سره په نکاح کې واده وکړه چې د یو بل حق به ادا کوو بس دا به اوس دیو ادا کوي او سرته به یې رسوي یا د یو بل سره تجارتونو معاهدې دا ټولې معاهدې دا سرته رسول دا فرض او واجب نو مفردات القرآن کې امام راغب اصفهاني ویلي چې دا خو ډېر اقسام دي خو غټ اقسام یې 3 قسم یو هغه وعده ده چې انسان د الله څخه کړل چې الله پاک ته میره دی او تا چې څه ته حلال ویل یا هغې ته به حلال ویل څه چې حرام هغه ته حرام او دویمه وعده انسان د خپل ځان سره وکړي قسم وخوري چې زه به دا کار کوم یا قسم وخوري چې دا کار به نه کوم دا به سرته رسوي یا یو سړی ځان په ځان باندې لازم کړي چې یاره زه به چې دی د الله تعالی په لار کې یو دغه قرباني کوم ګډ به قرباني کوم زه به د الله تعالی دپاره روجې نیسم 3 روجې به نیسم نو دا سړي په ځان باندې لازم کو دا به هم سرته رسوي او درېیمه وعده دا ده چې د یو انسان د بل انسان سره ده د یو قوم د بل قوم سره ده د یو ملک د بل ملک سره ده نو هغه جایز وعدې به هم سرته رسوي د ملکونو د یو بل سره معاهدې دي چې هلکه د یو بل چې کومه قانوني بارډر دی دا به نه کراس کړو دا چې څوک راس کوي او بمباري کوي او ډزې مزې کوي دا دا مجرم انسان دی او دا به الله تعالی رانیسي کم ملک ستا معاهده وکړه د دې زمانې المیه دا د ګورې چې د ملکونو د یو بل سره معاهدې دي لیکن دا ایجنسو والے پکې دننه ګوتې وهي په پردي ملک او ال د پارلیمنټ معاهده کړې دې ایجنسو والے د لوی لوی قومونه یې غوا کړل او را روان د دنیا ته روان چیلنج دا دی چې د قومونو نه خلکو لوی لوی شوزونه یې غوا کړلي او نور خلک یې فیصلې کوي قومونه دې خبرېږي یعنی د دې زمانې لوی قوم چې دی دا امریکا ده هغه مې جنسو غوا کړل څه دروغ ورته وایي څه ډرامې جوړه کوي موږ اسامه یو سړی ووژلی دی سمندر ته مو لاش وغورځوو ټول قوم خلکو یې غوا کړی چې قومونه د یو بل سره معاهدې وکړي بیا بل ملک کار نه لري او دا کې دا ګیم دی اوس د خلک ګیم دا سرته رسول پکار او د دغه وضاحت مونږ وکړو چې ګوره اولنۍ اګریمنټ نن سبا به مغرب کې خلک دا وایي چې هغه د حقوقو بنیاد چې دا په اګریمنټ باندې ما ورته یو بل سره معاهده وکړه بس د هغې پابند یو خو د دې ټولو نه مخکې ما تاسو وویله اولنی اګریمنټ خلکو د الله سره کړی لہذا که ته د بل سړي سره کار کې خو د الله تعالی سره تا د دې سړي نه مخکې کړی دی که نه نو د مانځه ټایم به پکې ته هغه له نه ورکړې ځکه دا د مخکې نه الله له ورکړی دی که ته دا کار کوې چې د مانځه ټایم هم هغه سړي له ورکړې نو دا ته منافقت کې یو شی 2 پیر خرڅ نه بل به نه دی پکار او فرضونه زکه کولای شي چې هغه ولنۍ معاهده د مخکې تا کړل او دا خو نن سحر کړل چې هغه د بس تاسو دومره کار کوم نو کته کې نو بیا وځو کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اوفوا بالعقود پرواله کوي او پاو کوي بالعقود مخبر وعدو لو زنواندي وحلت لكم بهیمة الانعام حلال کړی شوی دي تاسو لپاره بهیمة الانعام چار پایان چې بشان د سارو دي وحلت لكم حلال کړی شوی دي تاسو لپاره بهیمة الانعام چار پایان بشان د سارو دا و اضافت د مشبہ ده مشبہ به ده نو کګور دې ویلې شوی چې وحلت لكم الانعام تاسو لپاره ساروی حلال دي
نو دا څلور قسمونه پکې راتلو بیا به بل شی نه راتلو لکه انعام موږ څاروو ته وایو څاروي چاته وایي دغه ګړو بېزو ته وایي ګډ دی او ګډه ده او بېزه ده او سیرلی دی او غوا او غوایه دی او اوښه او اوښه ده او دا میخ او سانډه دا په غوا او غوایه کې راځي نو که الله تعالی داسې ویل وي چې څاروي حلال دي او بل شی حلال نه دی نو بس دغه اته قسمه به پکې راغلی وي او بل شی پکې نه راځي خو دې ته عبارت دا دی چې الله تعالی وایي هغه چارپای حلال دي چې هغه د څاروو په شان دي ګوره کم چارپایا چې د څاروي په شان هغه به حلال دي لکه څنګه مثال به طور باندې اوسۍ حلاله ده ولې دا د څاروو په شان ده که نه څاروی هم غوښه نه خوري اوسۍ هم غوښه نه خوري خاص څاروی هم نباتاتي غذا خوري شنه غذا خوري او تا چې کور کې کومه دغه اته قسمه څاروي هغه هم دغه غذا خوري ها اوسۍ هم داړل نه کوي او سیرول نه کوي او دام نه کوي نو چې د دې څلور قسمه دي په اصل کې خو اته دي جوړېږي د دې په شان چې یو چارپایه وي که په قرآن حدیث کې هغه نه مو نو هغه به حلال ځنګلي خر حلال دی لکه ولې د څاروو په شان دی که غوښه نه خوري او پنجې او داړې یې نشته او شنه ګیا خوري نو دا هم حلال دی هر چې خر دی ته مې وایي چې خر هم د دې په شان دی خو هغه په حدیث کې نبي علیه السلام ویلي چې دا حرام دی صفا نبي علیه السلام ویلي اگر چې د څاروو په شان دی او د څاروو یو صفت دا دی چې څاروي شخوند وایي دا کور کې چې کومه پالتو جانور چې ورته وایي دي ته موږ څاروي وایو شخوند دې ته وایي چې دوی خوراک وکړي نو بیا چې کله وزګار ټایم ورته میلاو شي داسې نور ته ولاړ یا د شپې نو هغه ورځې چې کومه خوراک کړی هغه واپس راولي او شخوند پرې وایي نو خر دا کار نه کوي او دا زبر او دا شیزونه دا کار کوي نو هغه حلال او خر حرام شو ولې چې دا د څاروو په شان نه دی څاروي شخوند وهي او خر دغه شخوند نه وهي کومه چې دا څاروي دا بیزي وهي چې په یو ځای کې په قلار وردېږي او بیا چې اول زر زر ځان موړ کړي او بیا یو طرف ته وردېږي او لږ لږ شخوند پرې وهي بیا نو دا څلور علامات شو یو علامه دا ده چې داړې او پنجې یې نه وي دویم دا ده چې غوښه نه خوري دریم دا ده چې نباتاتي غذا شنه غذا خوري او څلورم دا چې شخوند وهي نو چې د دې څاروو په شان کومه یو چارپایه و هغه هم الله تعالی حلال کړی بس ځان یې بیا ګوره چې ته په ځنګل کې روان یې او ناشنا ځناور دې ولو هلکه دا حلال دی که حرام دی بس ګوره چې د څاروو په شان و د ګړو بیزو په شان و میخه وایه ده بس دا به حلال دی دا عبارت چې دی نو دغه ترجمې راته نشي احلت حلال کړی شوي دي لکم ستاسو دپاره بهیمة الانعام هغه چارپایه چې پشان د څاروو دي الا ما یتلی علیکم مگر هغه چې لوستلی کېږي به په تاسو باندې چې هغه مخکې را روان دي یو شی دی چې هغه راورغښتو او چا حلال نه کړو نو هغه به بیا حرام غیر محل صید شی تاسو نه حلال ګڼونکي د ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو احرام تړونکي په حالت د احرام کې به ښکار جایز نه دی د وچ ښکار د وچ ښکار په حالت د احرام کې هم نه دی جایز او په زمین حرم کې هم نه دی جایز ته چې په زمین حرم کې یې چې 36 میل علاقه ده نو هلته ښکار نشی کولی او که په حالت د احرام کې یې نو هم یې نشی کولی دا د هغه ځای د امن یو علامه ان الله بېشکه الله چې یحکم فیصله کوي ما د هغه څه یرید چې اراده وکړي د دې یو مقصد دا دی چې الله تعالی چې څه وغواړي هغه فیصله کوي بندگان چې یو شی حلال مني یا یو شی حرام مني نو د هغې بنیاد د الله حکم دی د هغې بنیاد دا نه دی چې په دې کې هلکه دا مناسبت دی نو راځئ چې حرام ورته ووایو او په دې بل شي کې دا مناسبت دی او دا حکمت دی راځئ چې حلال ورته ووایو نه د بندګانو دپاره د حلت او د حرمت اصل بنیاد هغه د الله حکم دی الله چې څه فیصله وکړي الله چې کومه اراده وکړي د هغې مطابق فیصله کوي څه خبرې پاتې شوې دا پوره
یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اوفوا بالعقود پرواله وکي بلوزونو باندې اولنې لوز دا دی چې حلال 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 وګڼئ او حرام حرام وګڼئ د ځان نشي ما حلال و او د ځان نشي حرام او مالک دا اوښینه وای دا حرام دی ولی پنځه بچی راوړل د ځان په خلکو دا عقیده جوړوله چې لکه دې دا بيزه چې دی پنځه پیر لنګ شو بس دا حرام دا تا د کوم ځای نه ویل نو اولنې لوز دا دی چې الله کوم شی حلال کړي هغه حلال ګڼه او الله کوم شی حرام کړي هغه ته حرام وایي نور به د ځان نه دغه جوړو دا اولنې لوز دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اوفوا بالعقود پرواله وکي بلوزونو باندې وحلت لكم بهیمة الانعام حلال کړی شوی دي تاسو لپاره بهیمة الانعام چار پایان د مشان د ساروري الا ما یتلا علیکم مگر حلال ندي هغه چې ذکر وکړی شي به تاسو باندې لوستل کیږي او به تاسو باندې په دې صورت کې غیر محل الصید شی تاسو نه حلال غړون کې د ښکار وانتم حرم بدا سے حال وی تاسو په حالت د احرام کې ان الله بشک الله چې يحكم بسلک ما د امس یری چې را دی وکي یا ایها الذین آمنوا ایمان